بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه استاد اخلاص خادم الیاس سهار امرګرو د پروګرام یتیم اواز سره د توتالۍ جنګرې هغه دوی می کړای لنن ناغلی یم کوم چې 13 هفته کې تاسو پروګرام کتل زموږ هغه یتیمانان ماشومان بچیان کم چې دی خور دلته کې 15 بچیان چې دا 2 لکان غم ځوانه نه خو ساورېدی شي نه خبرې اترې کولی شي او د دې کور د ګټې وټې څوک نشته. زموږ هغه خور تاسو د هغوی خبرې اورېدلې وي. تاسو مسافرو چې کومې د هغې سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړې دي هغه مو ته راوړې دي خو څه ذاتي مسلو په وجه باندې زموږ هغه خور دا چې نن زموږ سره په پروګرام کې شرکت نه دی کړی. زموږ د هغې خور چې کوم بابا دی د دې ماشومانو چې کوم نیکه دی هغه زموږ سره زموږ د درود مشر ناست دی او دې ته چې کومې پیسې راغلي دي د هغې لیست سره پړاوم. بیا به د بابا جان نه هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. ښه زموږ سره چې کوم د دې کور دپاره ملګرو ډونیشن کړی دی پاکستان ته په دې کې زموږ سره د ټول اولنی زموږ لاست نمبر دی 0294 روپۍ. بیا زموږ د پروفیشنل ټیلر بټخیري نه موږ وصول کړي او ملګري رالیږلي چې نوم یې نه دی ظاهر کړی 8000 روپۍ. ریحان بھائی راوړي دي د بټخیري زموږ یو خوږ رور دی دفتر ته راوړي 2480 روپۍ. بیا زموږ سره لاست نمبر دی 7980 د ملیشیا نه 4938 روپۍ. بیا محمد علي صاحب د عمان نه 5110 روپۍ. جده کونسلیټ نه زموږ یو خوږ رور دی 5500 روپۍ. بیا لاست نمبر یې زموږ سره دی 1555 د دوبۍ نه 10000 روپۍ. بیا زموږ سره لاست نمبر دی 3535 د ملیشیا نه 5000 روپۍ. بیا زموږ سره لاست نمبر دی 2127 د سعودي عرب نه 8045 روپۍ. حسین احمد صاحب د ملیشیا نه 1197 روپۍ. محمد الله صاحب او د هغه ملګرو د شارجې نه چې دا زموږ ریګولر ډونر دی الله تعالی دې په ژوند کې ډېر برکت واچوي 9300 روپۍ. وسیم صاحب د ملیشیا نه چې کوم 27100 روپۍ رالیږلي وي 10000 روپۍ موږ تېر پروګرام له ورکړي 10000 روپۍ د هغې 27100 نه موږ دې کور ته اچولي. بیا زموږ سره لاست نمبر دی 0816 د بحرین نه 4325 روپۍ. بیا لاست نمبر دی زموږ سره 1055 د سعودي عرب نه 5000 روپۍ. او بیا زموږ سره لاست نمبر دی 3536 د دوبۍ نه 3000 روپۍ. بیا زموږ سره ابولولي دی زموږ ریګولر ډونر دی 4000 روپۍ د هغه طرف نه. او د ملیشیا نه زموږ یو خوږ رور دی چې په نمبر کې دی 3660 لاست هغه او د هغه څه ملګري دي چې هغه موږ ته رالیږلي دي 10000 روپۍ. ښه ملګرو د زنګه چې کوم په ریاض کې عمران بھائی ته لیست جوړ شوی دی نو لاست نمبر 803 دی د سعودي عرب نه 100 ریال. بیا لاست نمبر 541 د سعودي عرب نه 20 ریال. ابو فهد د 50 ریال. محمد زمان صاحب 100 ریال. لاست نمبر 905 5 ریال. محمد ریاض صاحب 100 ریال. لاست نمبر 051 140 ریال. ان سی بی اکاؤنٹ په ځینې عمرګري رالیږلي 50 ریال. شیر علي صاحب 50 ریال. یامین صاحب 100 ریال. لاست نمبر 402 دی 100 ریال. ناصر صاحب 50 ریال. لاست نمبر 155 200 ریال. عرفان سواتی 150 ریال. زمین عمرګري زین کارډ ورکړی 10 ریال. عابد دیر میدان 100 ریال. یاسر صاحب 100 ریال. سمیع الله د وادي د اثر نه 700 ریال. او اسرار باچا صاحب د سعودي عرب نه 50 ریال. لاست نمبر دی 439 20 ریال. راز خان صاحب 50 ریال. ان سی بی اکاؤنٹ ته بل ملګري 50 ریال. بیا لاست نمبر 613 دی 135 ریال. او لاست نمبر دی 390 50 ریال. بیا زمونږ په القاسم کې چې جاوید بھائی ته کومې پیسې والې شوي دي ابو ابراهیم 100 ریال. عمران صاحب 150 ریال. جاوید صاحب 100 ریال. لاست نمبر 981 دی 50 ریال. او بیا بل جاوید صاحب دی زموږ سره 50 ریال. او ورور دادا دی چې زموږ یو درون مشر دی هغه خپل طرف نه 500 ریال. او لاست نمبر 701 دی 1 ریال. او عمر سعید صاحب 15 ریال. بیا زموږ حیات خان صاحب ته چې په تمام کې کومې پیسې میلاو شوي دي پېښور بای 100 ریال. زمونږ یو بل ور دی پېښور بای 100 ریال. او دیر یو بای دی زمونږ 40 ریال. بیا سمیع الله صاحب ته په دمام کې چې کومې پیسې وارد شوي دي یاسین صفوه 100 ریال. صلاح الدین صاحب 10 ریال. شکیل صفوه 25 ریال. محمد رفیق کشمیری جو ہمارا ایک بھائی ہے 10 ریال. محمد معاویہ 20 ریال. هارون صفوه 10 ریال. شایان صاحب 100 ریال. نثار او دغه ملګرو چې کوم تیر پروګرام کې موږ 660 ریال رالیږلي وو چې 360 ریال موږ تیر پروګرام ته اچولی وو 300 ریال دغه پاتې وو 300 ریال د نثار او دغه د ملګرو موږ دې پروګرام کې شامل کړي دي. او بیا زموږ جنید عزیر صاحب ته په ریاض کې وسیم زموږ یو خوږ ورور دی چې هغه ته 100 ریال حواله کړي. بیا زموږ عالمګیر ایمل ته چې کوم په ملیشیا کې لاست نمبر 0845 30 رنګی. بیا لاست نمبر دی 80 90 100 رنګی. بیا لاست نمبر دی 11 22 100 رنګی. او لاست نمبر دی 77 92 100 رنګی. بیا میراث صاحب ته په کویت کې چې ویل شوي دي محمد غني صاحب د کویت نه 10 درهم. انور صاحب 3 درهم. علمداد صاحب زموږ یو درون مشر دی د ګونیر سیمې سره تعلق لري 5 درهم. اسماعیل صاحب 8.250 درهم. میراث صاحب 5 درهم. بیا زموږ سلمان ته په دوبۍ کې کوم چې زموږ د دوبۍ صدر صاحب دی هغه ته سبحان الله صاحب ورکړي دي 100 ریال.
بیا زموږ مسعود الرحمن صاحب ته په ابوظبي کې سلیم بنیری دی زموږ سره خوږ روډ 50 ریال. संगीन भाई और नईम भाई 155 रियाल. वाहिद गोल से द मुसफ़्फ़ा 5 रियाल 5 दरहम. सरताज से लिस्ट की जमीन सरा दे लास्ट नंबर 8648 द दुबई 100 दरहम. बया जमुंगा मुमताज से तच बकलबे की पैसे वाली शवी दी अमल खान से 10 दरहम. अमल खान यो बल मरगरी 10 दरहम और जमुन सर यो बल मरगरी दलते के दे नुमिना दे जाहिर करे 20 दरहम दागा द तरफ. सुभान अल्लाह से तब दुबई के चिकन वाली शवी दी सरफराज से 50 दरहम. हनीफ से 20 दरहम. मुख्तियार से 10 दरहम. इमरान से 10 दरहम. ख्याल बादशाह से 10 दरहम. गुल नायक से 20 दरहम. सुभानुल्लाह से 20 दरहम. सिराज से 5 दरहम और गुल बादशाह से 5 दरहम. ब्याजमुल जुमा खान से तचकम बरियास के वाले शवी दी यासीन से 50 रियाल. फयाज से 50 रियाल. वाहिद जमान से 236 रियाल और सालेह जमीन से 411 रियाल और इस्लाम से 90 रियाल. गजमन पलकना से तचकम बरियास के वाले शवी दी खान 50 रियाल. फातिमा दुआ के लिए अपील भी किया है उसने 20 रियाल. लास्ट नंबर 328 दे 200 रियाल. लास्ट नंबर 193 दे 200 रियाल. गजमन सरा जमुन इब्रार वाई कम चिजंग ओवरसीज नाइब सदर दे जदेन आगत लास्ट नंबर 445 100 रियाल. इकराम खान 100 रियाल. मलकन भाई 100 रियाल. अबू तलहा से 50 रियाल. लाजबेर खान 100 रियाल. लाजबेर खान दोस्त 20 रियाल. अब्दुल्ला से ते जमुंगा रेगुलर प्रोग्राम ला हर कालर ला गई 100 रियाल ला लेगी अब्दुल्ला से द पैसों ना हम 100 रियाल. ब्या जमुंग सरा जमुंग की पायत भाई दे रहा बरे स्टूडेंट से दे इकबाल से 50 रियाल. लास्ट नंबर 289 दे 300 रियाल. ब्या एमएस की तरफ नमूने अगली 150 रियाल. इरफान से की तरफ ना 50 रियाल. मोहम्मद उमर से 50 रियाल और योबल मरगरे दे चिन्नु में न दे जाहिर करे 10 रियाल. मरगर उदल देखो स्टाफ सरा दखल एडमिन सी लिस्ट पढ़ाओ मा कम ची पाकिस्तान तक मिले पैसे लगाई दी 97902 रुपए टोटल. और इमरान से सऊदी अरब ना 2480 रियाल 69440 रुपए. फलकना से 13160 रुपए. इब्रार से 15960 रुपए. जुमा खान से 23436 रुपए. किफायत से 17080 रुपए. हयात खान से 6720 रुपए. समीउल्लाह से 16100 रुपए. जुनेद उजैर से 2200 रुपए. अलमगीर अहमद से मलेशिया 8250 रुपए. मेरा से कुवैत 10965 रुपए. सलमान से दुबई 2800 रुपए. मसूद अबूजाबी 5880 रुपए. सरताज से 2800 रुपए. मुमताज से 1120 रुपए. सुभानुल्लाह से 4200 रुपए और जावेद से 27048 रुपए. बदे टोटल में जुड़ी की तो पाकिस्तान है जमुन सरा 2,64,911 रुपए और बदे लोग 64,911 सरा 14,000 रुपए जिनका बदे लारे के कन्वर्ट हुए मतलब 14,000 हम बदे पैसों सर दी बदे टोटल में जुड़ी शवी थी 2,78,911 रुपए. फतजदाली देश है बदे पैसों के मरगरो दी लमूंगा योदा लोडर लश्कर आविस तेरा कम चलेगा बाजी सर जमूंगा रवि तशवा नदा सवाबे से सरा पौवा तक किलोमीटर के तो ताले जंगरे कले दी वदीदा वाइना वा बदे इलाके के द लोडर कार होम डेर बेहतरीन ये वो तंगा लोडर राइस तो तासु कते शदी तमुंगा बिस्तरे रावड़ी दे देवा शुमानंद द पारा द दी द मोर द पारा दे बचंग द पारा दे टूल द पारा गर्मी कपड़े दी द दी द पारा पैसा दे जोराबे दे स्वेटर दी और द दी टूल द पारा बनीनो ने सोना चौक के दा गांव में दी तरावड़ी दी और द दी चीज हम सरा बिया कमे पैसे हम सदा के लिस्ट की बकाया शवी दी तो दी हम सरा तकरीबन 71,000 समथिंग से पैसे पाते रही बाबा पैसे मंगा दे बाबा जिलोस पदे मुकमानी बदे और को चद्रेज है पैसे दा सीधी तास्तो पता राची दा 13 हफ्ता इतवार द बैंकुल खपल चिटिवा पीर मंगल दल के द नवी काल लवजी द्वद्रेज है पैसे दा सीधी चागमुंगा नदी वसूल कड़ी नु बाबा दाबा बाजी राजी द रक्षा चिकमा रागली और नवे मॉडल दे कागजों ला हम नदी रागली आगबम यो हफ्ता बाद मन कमेलावीगी चिकन रक्षे कागजात राशि और दवा पैसे मंगा टोली क्लियर पे इंशाल्लाह 71,100 सदका पैसे जदी जंग सरफाती शेदी दाबा बाजी व हम रागोड़ द इखलास दफ्तर तब आगा पैसे वो तगोंडे वाला को दरक्षे कागजों बोरते हम वाला को और दागे बे उड़ के हम के क्लिक मंगा सर शेयर को च दे बाबा जी का आगा बकाया पैसे कमी मेला शुजा का च बैंकों के पैसे बंद दी चागा पैसे मंगा लास लराशि टोटल हिसाब दा पैसे बा नूर हम शायद च 71,000 न और वाउरी अब देखिए संग सरा ये वो मरगरो नूर हम दा वायना कड़ीदा चे दा पैसे बा मुंगा तास तो नूर हम दर लेगो देखो ते तास वाड़ा कम चे हम सर दा यतीमानान माशुमान ने कम बच्चान दी दा पैसे दी तोर के मुंगा हम पे इंतजार यू और द बैंकों द नवी काल दवजी द मसलो बोजा जम से पैसे पसाउ दी चा पैसे राव इंशाल्लाह देर सर बदा बाबा जी तास वन सर इखलास पर दवी ने चे मुंगा बदी तास तारा उलान दिको दी तो बाबा पैसे वर को और दरक्षे चे कम कागजों पर पेंडिंग की दे ची नवी मॉडल लो जा कागजात में दिरा गया कागजों में तो हम वाले
وجې دا راته ووایه د کومو مسافرو چې دا پیسې رالېږلي دي که نه تاسو ته پته ده د مسافرۍ ژوند ډېر سخت دی نن سبا که وګورئ د بهر ملکونو حالات هم ډېر زیات کمزوري دي د مزدورۍ بیس که وګورئ زموږ مسافر د رنګ رنګ سختو سره مل دي خو بیا هم هغوی ته چې کله مونږ ووایو چې دا ماشومانان دي یتیمانان دي د سر سوری نشته نو هغې خلکو د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشکول او الحمدلله د دې کور سره ډېرې زیاتې خپلې خوشحالۍ شریکې کړې نو هغه خلکو چې چا کومه دا پیسې رالېږلي ستا خو لمسي دي لور دي ده او ته دې دردۍ دې سخته یې ټوله تاله ده هغه خلکو ته دې څه وینا ده د خپلې لور د طرف نه د دې بچیانو د طرف نه هغې مسافرو ته به څه خو دا هم چې خدای پاک دې په خیر د دنیا دواړه خوشحاله ساتي وکړي چې مسافر کړی دې جلدي کړه ما سره لږ ځان سره وکړه باندې ځان سره نشي که نه مور چې کوم همدې ډول زموږ مور ولاړه دا ماشومان ما سره ناست دي دا زما نصیب او الله عز وجل هغه ځای ښایسته کړي چې په ځای کې موږ پاتې کېږو اخر په ټولو کې باقي د خدای خوښه ده چې بس څه کوي نه الله خوښه ده دا ماشومان هېڅ سره چې بغیر د خدای نه یو سره منډه کړم یو بل بس سوال مونږ وکړو خدای پاک دې پاله راوړي خدای دې ولې قبول کړي رب العالمین موږ دواړه انسان پرده وساتي مسافر د ټول خدای پاک په خپل ملک کې خدای دې په خپل کور باندې ثواب وکړي خدای پاک دې په خپل کور باندې خوشحاله کړي رب العالمین موږ سره پرده دواړه هم ساتي زه غریبانان دي او خدای دې په خپل کور څومره چې خپل ماشومان پرې کوي ادای دې خپلې نوړه پرده کړي خدای پاک دې پرده راخلي مسافر دې خدای پاک په خیر خپل کور ته په خیر سره راولي او خدای دې وردا پیسې په هغه ځای کې په کار کې چې کوم ځای کې اخري وخت زموږ کوم ځای ته ځي خدای پاک دې ما خوشحاله کړي دې ګرمو سره زموږ پرده وکړي بابا جانه دا کومه رشکې چې راغلي د کلانو په دې باندې مطمئن یې چې انشاءالله دونه مزدوري بوله پیو کړې د خیره سره چې دې کور له پیسه حلال رزق راځي او چا ته محتاج نه وي ولې به خدای دې خیر کړي خو ولې مزدوري په ټول کې څه کې قسمت کې خدای پاک دې هغه وکړي چې خیر وکړي بل رشکه راړه څو پورې داسې رشکه چلیږي دی لپاره ګټو موږ مزدوري باقي که چلیدي نه نو ځون ته سوال الله پاک خپل فضل به کړی لکه چې څه کوي نه الله کوي د دې څه بندوبست نه د ماشومان دې نه بل راشکه مې کې وزي خوشاله چلو چلو کې څه د شل په بغټي سبا زموږ څه بدلې کې باقي د الله خو خلاص کوي الله کوي خامرګر تاسو دا پروګرام نه نه کته شي په دې کې نه زموږ سره مایک شته نه کیمرا شته نه کیمرا وین شته نه زموږ غوړ ناسته کوم چې باغ ورځ باندې خبرې ترې کړې د پروګرام نشر کېدو نه بعد وسلور کسانو زموږ سره داسې رابطه وکړه چې تاسو دا پروګرام کوس کړئ دا د پښتو خبره ده د غیرت خبره ده موږ په خپل هم پښتانه یو په خپل خويندو په خپل میندو په خپل داسې یتیمانو بچیانو باندې سر ورکاو د خلکو لپاره خپل ژوندۍ وقف کړی دا چې تر کومه پورې مخیرنۍ ساوي نو د دې خلکو د ژوند موږ د خلکو ته وقف کړی دی خو زما سره هم په دغه یو موضوع باندې خبره وشوه چې کچري یو انسان داسې په خپل خور باندې په خپل بچی باندې خفه کېږي او دې ماله داسې دغه راکوي چې تاسو دا پروګرام کوس کړئ او دا خبره نه ده نو زه به هغه خلکو ته دا یو ریکویسټ کوم چې دا زما هم بچی دی دا زما هم خور ده مونږ چې کم دا لګیا یو د دې خلکو دپاره هلې ځلې کوو زه په چا باندې احسان نه کوم خو صرف اور صرف دا وایم چې انسان په خپله هم د یتیم بچي حق نه ورکوي او بل ته هم په لار کې رکاوټونه جوړېږي نو لکه تاسو په دې خبره باندې سوچ وکړئ ټیک ته مونږ ویډیو وکړه په دې باندې مونږ که تاسو ګناهګار ټی وراوهئ نو دا ګناه مونږ کړې ده دا ویډیو هم مونږ کړې ده مونږ ګناهګار هم یو خو مونږ صرف اور صرف داسې کړي دا زمونږ خور په حیا عزت په برخه کې دننه تاسو هم ته غیرتمند پښتنو ته خپل فریاد کړی دی هغه فریاد تاسو ته در رسېدلی دی نن هغه د برکته دی بچیانو له څومره سامان د هغې رشکره له دوی ته به څه پیسې هم میلاو شي چې دا بچیان به خپله حلاله زندګي او خپل دغه به پې تېروي د دې کلي خلک چې زیاتر کم خلک دي هغوی ته هم دا خبره رامخې ته شوه الحمدلله د دې علاقې ډېر غیرتمند پښتانه دي اوس په هغوی هم د دوی سره خپلې خوشحالۍ شریکوي داسې کورونه وي د خلکو د نظر نه پناه شي راښکاره شي د هغې علاقې ډېر غیرتمند پښتانه راشي د داسې بچیانو سره د داسې خویندو سره ودرېږي دوبۍ نه هم زما سره یو ملګري رابطه کړې وه چې زه به دې کور له ورځم د دوی په لسکۍ یا په دې کور کې کویې د بور چې په دې دواړو کې زموږ د خور کمه هم وي نو هغه به ما ته قابل قبول وي زه به یې وله کوم هغه وي چې زه به خپله مور لېږم دې کور لا یا به د دې پلسترو ټوله خرچه هغه مني یا به له د بور کویې کوي زموږ هرګز دا مقصد نه وي چې زموږ خویندې موږ په داسې ګیس باندې راښکاره کړو چې موږ ته یو سړی ګوته ونیسي او یا داسې یو کار وشي خو زموږ د یتیم اواز چې کوم تاسو ته وړاندې کړی دی زموږ پښتانه ډېر غیرتمند قوم دی هغه وایي چې داسې اواز موږ ته رامخې ته شي نو د هغې کور سره خپلې مرستې وکړي خپل دغه وکړي نو زموږ به کوشش دا وي تر اخرنۍ سالګۍ پورې موږ به انشاءالله د داسې یتیمانانو سره ولاړ یو د اخلاص خدمات به کوو تاسو به هم د اخلاص حصه جوړېږئ اوس به موږ بوځو تاسو سره باباجي خبرې هم اورېدې چې خبرې ډېرې کولی نه شي دی به خپله هم بیمار دی لاس یې ټول رپېږي خبرې یې ترې نه شي کولی خو په دې رشکه به انشاءالله د دوی یو زوی دی زموږ کومه کونډه خور چې د هغې رور دی هغه به دې خپلې خور ته په دې مزدوري کوي د میاشتې به موږ ته پوره ډیټیل راکوي چې په میاشت کې د څومره پیسې دې خور ته ورکړي او دا کور دی ستاسو دپاره یو صدقه جاریه ده ستاسو هغه 1000 روپۍ 2000 روپۍ نن دی اوس ته راورسېدی
چې صدقه جاریه په شکل چې تر کومې پورې دا رشکه چلیږي ان شاء الله تعالی دوی لو کې حلال رزق ګټي دا بچیان بچاته محتاج نه او استاد لپاره د ورځ د آخرت یو د کار خیر ذریعہ ده دا به باجی په بوزو د ځان سره بهر دوته به رشکه چابي والا کو زمون سره خان اوس مونږه کم چې ما تاسو ته ویلو څنګه خور بابا جی څنګه سره موجود دی دوته به د رشکه چابي هم والا کو او څنګه سره دا وخت کې زمونږه د ریاض چې کم میډیا کوارډینیټر دی عبدالمجید بھائی موجود دی ماجد بھائی راشه دی نوازان ته چابي والا کو او جی دا رشکه ده د دې یتیمانو ماشومان صحیح ده د دې د خرڅ اختیار د تاسو سره نه خرڅې به نه چې څه کار مار راتلو خو تاسو ذمہواري دغه ولا کوه کوشش کوه چې ځان له 500 روپیو ګټې ماشومان دا یتیمانان دي کوم مسافر چې د پیسې را لګلې دي چې دا غویم په کار خیر راشي چې د کور دا پایه په دې باندې روان شي سبا د پاره دي چې ته محتاج نه وي چې دا باندې او بقای چې کوم پیسې دي بیا به تاسو رابطه کوم چې دا ټول وصول شي دفتر ته راشه ته باندې پر ځای دا وکړه خپل پیسې راځي